بعضې پکې په موږ داسې تنقید هم کوي د ټرانسفارمرو د لارو سیاست چا وله ملکیان چرګان وتله چا وله ملکۍ هګۍ وړی دوايي خو ټیک ټاک راځي اسپتال تحصیل انجان 350 کنال په رقبه کې به مشتمل دي دا به د اغسټ خان پوله پورې پخېږي او د کاري سکتور استاد دوی شکریا ادا کوم او مبارکباد ورته راکوم خاص کر د سټوډیو متعلق ډېر مبارک شي موږ ته پهله حکومت چې کوم دی دا اوس پورې څه اختیار هم نه دی راکړی او نه راته د کومونو څه فنډونه راکړي دي او خدمت جذبه خو زموږ د چمیاني نه مخکې تاسو زموږ هلې ځلې ګورئ د مشرانو هم کتلي دي اوس هم ګورئ انشاءالله الرحمن کارونه موږ خپل روان کړي دي خو زموږ خوشقسمتي دې ځای کې ده چې زموږ په دغه کې کې پي کې د پي ټي آی ګورنمنټ دی موږ خپلو مشرانو ملاتړ بالکل 100% دی ځکه چې د مشرانو نه بغیر موږ هېڅ نه یو او زموږ پارټي الحمدلله خو په عروج کې روانه او کارونه تاسو نه پټ دي بعضې پکې په موږ داسې تنقید هم کوي د ټرانسفارمرو د لارو سیاست دی که نه نو دا یو خبره وضاحت سره راولم دی پیغام ورکوم چې سیاست خو چې کوم دی نو دغه د ټرانسفارمرو د لارو کوڅو دی مزید موږ سره په کلي کې داسې غټې کارونه شته نو کوم چې الحمدلله هغه شوي دي ټوپۍ کې نه بلکې کې پي کې په تاثیر کې نه په کې پي کې موږ د ټرانسفارمر حیثیت ختم کړو پي ټي آی اقتدار نه مخکې به چې کله ټرانسفارمر غوښته کېده نو ام پي اي او مینې ته به چې کله نو د کلي جرګات له سوال د ملتونو به چا وله ملکیان چرګان وتله چا وله ملکۍ هګۍ وړی اوس هغه ویلي خو خدای تعالی د پي ټي آی په برکت داسې ختمه کړه چې څوک کوئی ټرانسفارمر کوئی 50 موږ ورته 50 حاضر کړي که څوک کوئی 100 200 موږ ورته حاضر کړي دي لارو کوڅو سینیټیشن کارونه صرف پاتې دي غټه مسله خو موږ ته دا ده چې لکه به د موږ ټوپۍ کې جنازګاه کمې دی په دې علي آباد ډیرو کې په هغې کې موږ خپلو مشرانو 60 لک روپۍ فنډ منلی دی بلکې راکوي خو چونکې موږ څخه د ځای مسله نو په دغې وجه چې کوم نشته باقي موږ ته د ګیس کارونه چې کوم الحمدلله ما چې کوم د ګیس کارونه کوم ترېدا یا با ډېرو چې کوم کارونه مونږ کړي کم از کم د 1300 کروڑ پروجیکټ مونږ چې کوم نه بلې چرمینۍ کې هغه خو چې کوم نه نو زه دغې سکول ته تللی یم ما وزټ هم کړی و او هغه د دې ستاسو ایډیو صاحب هم راغلی و مونږ هغې ته تللي وو او ما له د رنګي د جي صاحب ورو لیاقت هم راوستی و هغې کې هغه تعداد بالکل ستاسو خبره صحیح ډېر زیات دی تاسو مو پروګرام کې وایي نګې د پاروس مونږ بره یو دوه کمرې دي انشاءالله الرحمن خپل مشران نوټس کې راوځي تاسو د یقیني راغون چې به مشران زموږ انشاءالله الرحمن د سکول کې جنکو د پاره پاس دوه کمرې به ضرور انشاءالله جوړیږي دوايي خو ټیک ټاک راځي اسپتال تحصیل انجان هم راځي موږ خپله چې کله ورشو نو کوم چې سامان اسپتال نه لګي هغه ولګي کوم چې بهر نه راړي او بهر نه راړو که بیا هم چاته څه مسله یو نو زه وکاذب خو ته به د بازار کې انشاءالله الرحمن نازو خدمت ته او چې سي مونږ چاپي هم والي مونږ د شپې هم تللي یو مونږ د ورځې هم تللي او بیا به هم تللي انشاءالله او اسپتال د مخکې حالاتو نه خو زما په خیال ډېر زیات ښه شوی دی ډېر زیات ښه روان دي زمونږ چې کوم د روډ کارونه دي خو الحمدلله تاسو وینئ خو ښکلې روان دي ټایم به پرې لګي چونکې ټرافیک دی په دغه وجه باندې ټایم به لګي خلکو ته تکلیف شته باقي تاسو لوډ شیډینګ خبره وکړه نو کله نه چې زموږ د پي ټي آی ګورنمنټ هغه تاسو ټولو ته معلومه ده چې په موږ باندې 1 غنټه لوډ شیډینګ هم نو په سالم صوابۍ باندې صرف په ټوپۍ تاثیر نه په سالمه صوابۍ باندې او دا د وفاقو نه په موږ باندې چې کوم نه بره مسلط مختلف خلک دی هغوی د لاسه دا کېږي باقي د تاسو زه وایم چې پوزیشن زموږ د سپیکر صاحب نه مخکې څو او اوس څه شی دی موږ سره اول 4 رجسټریشنې وي په صوابۍ کې هغې سره چې کوم موږ 4 سپیکر صاحب 4 رجسټریشنې نورې جوړې کړې او په دا چې کوم په 21 سپیډرو باندې مشتمل منظورې شوې او دې دپاره چې کوم 200 کیوي چې کوم دی په انبار کې د 15 اربو روپو یو پروجیکټ چې د رجسټریشن جوړیږي 350 کنال په رقبه کې به مشتمل شي نو ان شاء الله الرحمن دا هم ډیر زر کول شي بل د ایریګیشن خبره چې کومه د ایریګیشن د پروجیکټ نه بازار خود زخبره خبره موکاذب کی خبر دی د دې لپاره 10-15 روپۍ منظور شوي دي د دې صفایي به ان شاء الله کیږي د دې دواړو سایډ ته چې نه به اغسټ خان پوله پورې پخېږي او دا نیر به موږ ته سیب پاتې کیږي او یو سایډ ته بل سایډ ته به دا پخېږي او غټې غټې نالۍ به ورته موږ جوړو چې دا ګنده اوبه د دې نیر نه لرې شي انشاءالله ډېر ژر به دا پاتې کېږي خو چونکې اوبه دي او سیلابونه دي کله به دا اوبه ودرېږي انشاءالله نیر کوچېدو شي فصلونو مسلې وي نو انشاءالله دې باندې هم ډېر زر کار چالو کېږي او ټنډره شوی دی روپۍ یوت هم چې کوم پرجوشه تیار دی او انشاءالله الرحمن په 5 اګست باندې به موږ په زور طریقې سره خپل احتجاج لرو او پرامن احتجاج به انشاءالله الرحمن د خپل عمران خان دپاره کوو پر عمران خان به انشاءالله کامیابو